ناظرینو کتونکو نن مې یو مهمه مسله درته راوړې ده چې ډېره به مو خوښه شي او هغه تحفه او هغه بهترینه فایده چې کومه فایده د ابو داود شریف او په ابن ماجه شریف کې د دواړو جهانو سردار حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک خپل تر حضرت عباس رضی الله عنه او خپل تر زوی حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ته ښودلې ده. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل تر ته فرمایي اے د ماتر زه تاته یو خاص تحفه اونه خایم، زه تاته یو خاص عمل اونه خایم او زه تاله یو داسې بهترینه تحفه او عطیه درکم. نو د مبارک ورته فرمایي هغه دادا چې ته دا عمل وکې نو رب ذوالجلال به تا 10 قسمه ګناهونه په معاف کړي. هغه دا چې مخکینی او رستونی ګناهونه، نوی او زاړه ګناهونه، واړه او غټ ګناهونه، کزدنه مدن د چې کومه ګناه کړې وي یا په هیره د کومه ګناه کړې وي هغه، او ورسره ښکاره د چې کومه ګناه کړې وي او پټه د چې کومه ګناه کړې وي هغه به درته رب ذوالجلال معاف کړي په دې عمل باندې. نو بیا نبی پاک علیه السلام ورته فرمایي اے د ماتره دا صلات تسبیح مونځ دی، 4 رکعاته مونځ دی صلات تسبیح دا مونځ دی، کوشش وکړه چې روزانه یې کوه او که روزانه نه وي نو اے د ماتره هفتوار کوه او که هفتوار نشي کولای ماهانه کوه او که ماهانه نشي کولای سالانه کوه، که سالانه نشي کولای نو اې د ماتره په عمر کې خو خامخه یو ځل وکړه. نو دا عظیم مونځ دی، بهترین مونځ دی، ډېرې ښکلې ورځې شپې دي، باید چې موږ د دغې ورځو شپو نه فایده اوچته کړو او کوشش وکړو چې روزانه بنیاد باندې موږ وکړو. نو صلات تسبیح مانځه طریقه مختصرا طریقه درته بیانومه. په صلات تسبیح په دې 4 رکعاته مونځ کې به موږ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا درېمه کلمه به نیمه موږ وایو او 300 ځله به وایو او په هر رکعت کې به موږ دا 15 او یا ځله او کرته دا وایو دا کلمه. څنګه به وایو راځي رونو په دې اول رکعت ځان پوي کې نو ټولو باندې بیا پويږي چې کله ته نیت تړې چې 4 رکعت صلات تسبیح مونږ کم په دې حاضر وا خاص خدای تعالی رحمت کعبه شریفي په لوري الله اکبر. ټیک شو، دا غیر بعد سبحانك اللهم غیرک پوری مونږ وای، غیرک نه بعد به ته 15 کرته په دغه ځای کې دا کلمه وای چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ٹھیک شو، بیا اعوذ بالله بسم الله وای، الحمد بو وای، سورت بو وای، سورت پسې به ته رکوع ته نزي دغه ځای کې به ته 10 واره دا کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ٹھیک شو جی، دا غینه بعد به بیا څه وکي نو دا 15 کرته شو، بیا به رکوع لاړ شي سبحان ربي العظیم کې به ته 10 کرته دا وای نو 15 ځله شو، او چې بیا راپاتې کې دی رکوع نه نو په دغه ټیم کې به ته بیا 10 کرته وای نو دا 15 کرته شول. دا غینه بعد چې ته سجدې لاړ شي په سجده کې 10 کرته وایا 55 کرته شو، او چې بیا سجدې نه کېنی 10 واری وایا نو 15 ځله شول، او بیا چې سجدې ته لاړ شي 10 کرته وایا 15 واری شو. په همدغه طریقه باندې څنګه رکعات مې شرط بیان کو، دویم رکعت ته، دریم رکعت ته او څلورم رکعت ته. خو چې کوم ځای کې د تانه مثال په تور پر رکوع کې اول رکعت رکوع کې د تانه پاتې شول نو دویم رکعت پر رکوع کې 20 کرتی وایا، اول رکعت کې یا دویم رکعت کې د غیرک نه بعد در نه پاتې شول په دریم رکعت کې غیرک نه بعد ته 10 کرتی وایا، په کوم ځای کې چې در نه پاتې شي په بل رکعت کې ورپسې ډبل وایا. دا یو مهمه طریقه و چې تاسو ته ما بیان کړه د ثواب په نیت باندې رونو دا در سره مخ کې شیر کړئ چې خلک خبر شي، څومره خلک چې خبرېږي تاسو ته پورا اجر په ملاويږي. راځي رمضان کې یو نیکی په زر باندې دا چې الله پاک مونږ ته باندې رحم وکړي او په زرګونو نیکی مونږ تاسو وګټو. راځي دا پیج هم در سره فالو کړئ، مخ کې در سره لازما شیر کړئ، صرف او صرف د ثواب په نیت باندې. الله پاک مونږ تاسو لړې خوشاله راکړي، امين بجاه النبي الرؤوف الرحیم.